ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه بالخير لا بالشر وبك نستعين يا فتاح فتح علينا مشكلات هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام صفتنا د کمال الله د فردی چې پالون کې د مخلوقاتو د حمد الشاکرین. الحمد چې کم بحثونه تاسو د لام وای او حمد وای او شکر وای او مدح وای ځان له په کال سبقونه کې وای. حمد الشاکرین ارسته ذکر کو حمد الشاکرین او دا سنوي چې الحمدلله رب العالمین حمد الحامدین دا سنوي. یا دا اشاره وی تفنن تا عبارت کی حسن پیدا کړي مرسیږي ورته نه عبارت کې چې کوم د حسن پیدا کړي چې خاسته شي عبارت ځکه چې یو ځل د حمد وي نو دویم ځل چې کوم د ورپسې شکر کوي دته تفنن فی العبارت او تفنن دا حسن وی د عبارت نو ځکه ذکر کو حمد الشاکرین او دا سي ذکر نه کو چې حمد الحامدین. دویمه وجه دی چې شکر په نسبت د حمد باندې دا عام دی نو تعمیم ته اشاره کوي حمد الشاکرین چې دا تعمیم پیدا شي. حمد دا منصوب دی په نزع د خافض سره. تاسو وایئ چې کوم ځای کې کلام مجرور وي حرف جر پې داخل شوی تاسو نه حرف جر کړ بیا هغه منصوب ګرځي نو کلام دی داسې الحمدلله رب العالمین كحمد الشاکرین كحمد اصل عبارت داسې ده. نو معنا دا چې الله مستا حمد وایي څنګه حمد وایي كحمد الشاکرین لکه څنګه چې ستا شکر گزار بندگان حمد وایي. هغه بندگان چې ستا شکر گزار بندگان دي څنګه هغوی حمد وایي مونږ اقشان ستا حمد وایو. نو بیا چې ارکل کاف حرف جر ته نه لری شو نو دا جمله منصوب شول نو حمد الشاکرین ویلې شو. دا د الله حمد ادا کو. ورپسې اوس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ذکر کوي والصلاۃ والسلام علی خیر البریه. صلات دی وی سلام دی وی په هغه شخص باندې چې هغه بهتر دی د مخلوق. والصلاۃ والسلام صلات او سلام ذکر کوي یو ول وجه عقلیه وی یو ول وجه نقلی وی. عقلی وجه دا ده چې کتاب لیکل تصنیف او تالیف کول دا د انسان اختیار کی وی. بعضی خبرې داسې وي د انسان په اختیار کی وی او بعضی خبرې داسې وي هغه د انسان په اختیار کې نه وي. طالبانو تاسو سبق وایي علم به وکئ دا سنه سسته اختیار دی خو اوس تا په دې علم باندې خیر مرتب کېدل او تا نه دینی خدمات اغستل دا به ورسته اختیار کې نه دي. دا د الله د خوانه تقسیم وي. بعض انسان طالبه کې ډیر کمزوري الله پاک ته نه داسې لوی خدمات والی چې کم د عقل ته حیران شي او کله انسان ډیر زیات ذهینم وي قابلم وي په ځان فخرم کوي الله پاک د دین د داسې وباسي مردودي کې اوزل ته چې کم د دې قابل نه ښه نه دا غیر اختیاري خبرې وي. هر کار چې داسې کیږي په هغې باندې خیر مرتب کېدل د الله د خوانۍ او کله توفیق ملو نشي. کله انسان کتاب ولیکي په زیاده دې باندې چې چاته خیر ورسیږي خلک صرف دغه کتاب دې دپاره ګوري چې په دلته غلطي کړې ده او دلته غلطي کړې او دی نقصان کړی د هغه د عیب لټول دپاره یې ګوري. نو ستا دې کتاب څه پیدا وکړه نو دې کتاب باندې خیر مرتب کېدلو دپاره د درود ذکر کوي چې الله پاک زما دا کتاب قبول کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وساطت باندې په دې خیر نازل شونه فرمایي والصلوۃ والسلام. او دویمه وجه نقل موجود دی قرآن مقدسه کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علی. مؤمنانو تاسو په خپل پیغمبر باندې صلات وایي بیا د درود فضایل خو تاسو ته معلومي بشمیرئ. نو فرمایي والصلات او نزول د رحمت کثیره دی وی والسلام او سلام دی وی علی خیر البریه هغه شخص باندې چې دا بهتر د مخلوقات او د تمام مخلوق کې بهتر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی. دا زموږ عقیده ده چې د الله جل جلاله نه پس مخلوق کې مرتبه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ده. څنګه چې
عبدالرحمن سے فرمائی کنا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دا اللہ نفس دا اللہ پیغمبر بیا ستا مرتبه ده محمد و آله دیتا بدل وی خیر البریہ دا سوک دے دا خیر البریہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایتا کلام مخینا بدل ورتوی و آله و پا آل دا نبی کریم علیہ السلام باندے عامد کا آل دا نبی علیہ السلام نسب دے عامد کا دا نبی علیہ السلام حسب دے ہر مومن متقی دا دا پیغمبر علیہ السلام آل دے پا دے غنڈو باندے منگا صلاة او سلام ویو الطیبین الطاہرین اگا آل چا اگا طیب دے و طاہر دی دا لفظین یو بلتا قریب دی نو دوان ذکر کویش یا دا پارا دا تاکید نو مانا دادا چی دا آل دا پیغمبر علیہ السلام چی دا پاک دی او خب پاک دی او یا پاکی تاسیس وکا آل دا نبی علیہ السلام الطیبین اگا حضرات چی دا طیب دی باطنن باطن پاکو الطاہرین اگا حضرات چی دا پاک دی ظاہرن ظاہرین پاکو باطنین پاکو ظاہرین پاک دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا الفرائض تاسو خلقو تا علم میراث وائی وعلموها الناس او خلقو تا خائی پخپلم زدکوی خلقو تا خائی کتاب والا لنبے حدیث مبارکہ ذکر کو یو تیمنا و تبرکن د خپل کتاب د برکتی کولو د پاره چې زما دا کتاب با برکت شي نو د پیغمبر علیہ السلام حدیثی پکې ذکر کو د نبی علیہ السلام وینا ده او د پیغمبر علیہ السلام ویناګانې با برکت دي نو زما په کتاب کې راشي نو کتاب می با برکت شي نو د تیمن او تبرک د پاره ذکر کو حدیث چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم په ذکر کولو د حدیث کی اشاره د براعت الاستحلال تا براعت استحلال تاسو پیژنئ مصنف پر خطبه کې داسې ټکي ذکر کی چې تا ته اشاره در کی چې مخکې کتاب کې بزو سویم نو تا ته اول کې حدیث ذکر کو دا ته اشاره در کی چې وړاندې ګوره کتاب کې مسائل د میراث ذکر کیږي اسنه چې تا کتاب راغستی او ته پسې ګرځي چې کم دی په دې کې موږ پیژنو معرب کم ځای کې دی او مبني په کم ځای کې دی په دې کې موږ دا وپیژنو چې یاره اقسام سبعه پکې څه ته وایي چې کوم دی او صحیح او مضاف پکې څه ته وایي نه نو دا چې اول نه درته وښو دې کتاب کې تعلموا الفرائض براعت الاستحلال چې وړاندې ګوره مسایل د فرایض او مسایل د میراث پکې ذکر کېږي نو کتاب د مسایلو د وراثت دی دریمه نکته دا پکې چې کوم د اشاره وي ترغیب او تشویق د طالبانو ته مخاطب او طالب ته شوق ورکي چې دا کم کتاب او کم علم کې ته شروع کې ګوره دا دومره اهتمام والا دی چې دا نیمهی علم دی نو د طالب د تشویق د پاره د طالب د ترغیب د پاره حدیث ذکر کو تعلموا الفرائض یو خو نبی علیہ السلام امر کوي تعلموا او سره چې کنده وړاندې ذکر کیږي فإنها نصف العلم دا غ ترغیب او تشویق دی تعلموا الفرائض تاسو زده کوئ فرائض د فریضه جمع ده فرض لغت کې ویلې شي تقدیر ته مختلفې معنی کړی شوي دي خو دونو اخوا قصې پکې به نه کوو لہذا ویلې شي تقدیر ته یو څیز اندازه کول او دې علم ته علم فرائض زکوي چې په دې کې تقدیر دی د هر صاحب حصه ده د پلار خپل حصه ده او د مور خپل حصه ده او د بچي خپل حصه ده د هر انسان حصه ده هغې دپاره یو اندازه ده نو فرائض فرض ویلی شي تقدیر ته اندازې ته او په دې علم کې چې د چا حصې دي هغه مقدر اندازې دي نو ځکه دته علم الفرائض ورته وي او په اصطلاح د دې علم کې علم میراث او علم فرائض څه ته ویلی شي نو علم یبحث فیه عن کیفیت قسمت الموارث دا علم څه ته ویلی شي علم یبحث فیه دا داسې علم دی چې په دې کې بحث کیږي عن کیفیت قسمت الموارث د میراث د تقسیمولو چل درخی چې په دې کې به ته میراثونه څنګه تقسیمې دا پلانې بابا وفات شو دی زوی دی او دی لور ده او دی ښځه ده او دی پلانې دی دی رور دی آیا چاته پکې حصه رسي او څوک ترې نه محروم دي نو په دې علم کې بحث کیږي
یبحث فیه عن کیفیت قسمت الموارث د کیفیت د تقسیم د میراث نه چې میراث به په کم انداز تقسیمه لہذا دیتا علم میراث په کیفیت قسمت الموارث د میراث تقسیم دی موضوع د فن الترکه والوارث موضوع د فن څه شی دی ترکه ده سړی مړ شو سی پریښي دي او د هغه وارث څوک دی د دې نه بحث کېږي ګور ته وارث یې که نه سړی مړ شو هغه هم پکې روان دی ماله پکې حصه راکړه دا بله مو ماله پکې حصه راکړه نه موږ ته دې ماته شجر نسب ووایه د چا بچی ته دې نسب راته غونډ ووایه نو غونډ نسب پکې چې کوم دی روان کړو اوس د مړي نسب وګورو نو وارث پکې ته یې که پکې نه یې او سره ترکه ته خو څیز غواړې خو آیا د مړي تپوس وکړو مال شته که نشته چې مال یې نشته نو ته څه شی غواړې د موضوع د فن الترکه ترکه ده چې کوم دی چې دې سړي څه پریښي دی او که نه اول وارث آیا ته وارث یې نو چې ترکې وي او دی وارث وي نو دقې نه بحث کوو چې کوم دی نو بیا به تقسیم دله جوړو او غرض د دې علم نه چې تاسو دا کتاب او دا علم زده کوئ زمونږ غرض د دې علم نه څه دی دا چې کوم دی اصول الحصص هر ذي وارث او هر مستحق ته خپله حصه رسول چې د دې وارث څه حصه ده د دې وارث څه حصه ده نو تعلموا الفرائض تاسو زده کوئ علمي میراث وعلموها الناس او تاسو خلکو ته ښایئ حدیث مبارکه مختلفو الفاظو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه نقل دی عبدالله ابن مسعود صاحب نه چې کوم نقل دی هغه فرمایي تعلموا الفرائض وعلموه الناس علم میراث زده کوئ خلکو ته ښایئ فانی مقبوض پیغمبر علیه السلام فرمایي زه انسان یم د دنیا نه به ځم والعلم سیقبضو زه د دنیا نه ځم او دا علم به ګوره قبضه کیږي علم به خلکو کې چې کوم دی بیا کمیږي چاته به علم نه ورځي نو والعلم سیقبضو علم به د خلکو نه واغستی شي نو تاسو طالبانو خو تاسو طالبانو پکې پیژنئ که نه مونږ خو عوام خلک خو هر سړي ته چې کوم دی مولوي صاحب وایي چې بس مخکې شي خلکو لمونځ کوي مولوي صاحب دی نو نور پته نه لګي چې دی واقعا تا کې علم شته او که نشته خو عالم او طالب په دې پوهېږي چې عالم څوک دی ایا عالم په ټول کلي علاقه کې بیا ګرځه پکې چېرې عالم شته که پکې نشته نو پیغمبر علیه السلام فرمایي زه به وفات کېږم د دنیا نه انتقال کوم علم به د خلکو نه قبضه کېږي او یظهر الفتن خلکو کې به فتنې ښکاره شي د دوه کسانو منځ کې اختلاف پیدا شوی دی په یو مسله کې مولوي صاحب نشته چې د مسلې جواب وکړي عالم نشته چې په دې باندې پوهېږي نو د مسلې جواب وکړي چې کوم دی نو خطا کېږي به خلک لہذا تاسو علم زده کوئ نو علم میراث چې کوم دی زده کوه مسله پیدا شي چې تو صحیح تقسیم کې هر وارث ته خپله حصه صحیح میلو شي فانها نصف العلم بشکه دا نیمه علم دی نبی کریم علیه السلام دی علم ته نیم علم ویلی دی دا نیم علم ورته ولې ویلی شوی دی نو بعضې فرمایي بس د پیغمبر وینا ده موږ پرې نه پوهېږو نو په نورو الفاظو کې دې ته متشابه ویلی شي نبی کریم علیه السلام ورته نیم علم ویلی بس موږ هم منو چې نیم علم دی خو اخوا پرې نه پوهېږو چې دا نیم علم یې ورته ولې ویلی دی او بعضې پکې وجې لټوي چې یاره څه وجه خو به یې که نه چې دا نیم علم یې ورته ولې ویلی دی نو څوک وجه دا ذکر کوي دا نیم علم دی په دې بنیاد سره چې یو طرف ته دا نور علوم کې دي او بل خوا ته د دې علم جزئیات راوسپړي او دا یوه جزئیه راسپړي یو خبره راسپړي یو مسله راسپړي نو د دې جزئیات او د دې مسائل دومره بسیط دي چې دا یو طرف ته کې دي دا نور علوم بل طرف ته کې دا به د هغې سره برابر شي نه فانها نصف العلم دا نیم علم دی او څوک وجه دا ذکر کوي چې دا نیم علم دی ځکه چې د انسانانو دوه قسمه حالات وي یو مسائل د ژوند وي یو مسائل د مرګ وي د نورو علومو د هغې تعلق د مسایلو د ژوند سره دی ستا مونځ دی او ستا روژه ده او ستا خرڅول اغوستل دي او ستا اخلاق دي او ستا معاملات دي د هغې تعلق د ژوند سره دی او د دې علم تعلق د دویم اړخ دی چې مرګ دی د مرګ سره دی بس د انسان دا دوه حالت دی یو حالت د ژوند دی یو حالت د مرګ دی د نورو علومو تعلق د ژوند سره دی هغه یو طرف ته دی او د دې علم تعلق دا د بل سره دی چې مرګ دی نو دا بل طرف ته دی نو ځکه نصف العلم دی نو او دریم بله وجه څوک داسې ذکر کوي انسان ملکیت ته چې څیز راځي که نه نو ملکیت په دوه قسمه وي
یو ته ملکیت اختیاري وي یو ته ملکیت استقراري وي. معنا دا ده چې یو سړی د سیز مالک ګرځېږي نو با اختیاره ستا خوښه د مالک کېږي او که نه مالک کېږي، او کله سیز داسې وي چې مالک ګرځېږي بې اختیاره. دې سړي 1,00,000 روپۍ راغستې چې دا مې تاسو له راوړي دي واخلئ، ستا خوښه ده. که تو ځان مالک کول غواړې واله، ځان مالک یې نه وړه پیسې دې نه علمه، ستا اختیار دی. نو دا ملکیت با اختیاري دی. د قرنګې ته غواړې د دې سړي نه چې کوم دی کتاب اخلي نو پیسې به ورکړي، د کتاب به ته مالک شي با اختیاره. د ده نه ځمکه الې کور تې الې بل سیز الې نو ته که خوښه دي پیسې به ورکړي، شی به واخلي، مالک به شي. خوښه دې نه جو مې اخله نه مالک کېږي. نو دا ملکیتونه اختیاري دي. او وراثت چې کوم دی دا ملکیت استقراري دی چې کله سړی مړ شي او د هغه مال پاتې شو، د ده چې کم وارث دی دا مال ډایرکټ هغه ته نقل کېږي. که د مړي کاکا خوښه ده او که خوښه نه ده، او دا جمدي که د دوی خوښه ده او که خوښه نه ده، ډایرکټ به دا مال هغه ته راځي. یو پلار دی مړ شو، خو د دې پلار په دې بچو کې دا 2-3 بچي، دا یو بچی انتهایی بدي شي، په ژوند یې ورسره چېرته خبرې هم نه دي کړي، په هغې چېرته پیسه هم نه پیرزو کېږي، خو چې مړ شوې که نه دا مال به دې ډایرکټ د غونډو زامنو ته راځي. هغه چې کم دې بدي شي هغه به پوره ایساري دی بل سره. همدقه رنګې دا چې مثال په طور جمدي ورسېدي، د دې سړي 4 زامنو، دا یو زوی چې کوم د انتهایی نافرمانه د کور نه شړلی دی، په زندګۍ او سره خبرې هم نه دي کړي، عاق کړی مې هم یې عاقم دی، هر څه چې کوم دی ورسره کټ دي. او دا 3 بچي داسې تابعدار دي چې دا پلار په غېږ کې ګرځوي. نو دا صحیح ده چې دا 3 چې دا پلار په غېږ کې ګرځوي ورولیم کوي، هغه یو خو دشمن کړی دی، نو دا غواړي چې د پلار په مال کې هغه ته حصه میلاو شي، دی خو نه غواړي. خو چې پلار مړ شو د پلار په ملکیت کې څونه مال دی دا به ډایرکټ د غونډو 4 وانو ته راځي، او د رونو ته به هم راځي، او د لور د هلکانو خور چې د مړي لور ده هغې ته به هم راځي، او ښځې ته به هم راځي. اگر که دا لور واده شوې ده، زنګ پښتنو کې رواج وي جی خو واده شوې ده، خاوند د میړه ده، د میړه ده، او که چې کوم دی که 3 ځلې مړونه کړي که نه هم چې پلار یې مړ شو نو هغه ته به وراثت رسېږي، د هغه پلار لور ده. دې ته ملکیت استقراري وایي، معنا چې سړی مړ شي او د هغه چې کوم وارثان وي دا بې اختیار هغه مالک ګرځېږي، بې اختیاره مالک ګرځېږي. که په ژوند کې دا پلار ورته وایي چې ما عق کړی نو هم د وراثت نه نشي ایستلی. که په ژوند کې هغه ورته وایي چې بابا ته مړ شوې که نه زه ستا مال کې حصه هم نه اخلم، خو چې مړ شو بیا هم پکې ملکیت شته، ځکه چې لا دې وخت ته مالک نه، هغه بابا جمدی دی، ته خو مالک نه. چې یو ځل مالک شي، بابا چې مړ شو اوس ملکیت راغی، اوس پکې یو بچی وایي چې زه نه اخلم ما پرېښود، اوس دې ماف کړو، اوس ته مالک شوی، او چې هغه جمدی ته خو مالک نه. لہذا ملکیت 2 قسمه شو، یو اختیاري شو بل استقراري شو. نور سیزون باندې چې ملکیت راځي دا با اختیار راځي، او دلته چې ملکیت راځي دا بی اختیار راځي، نو دا نیم علم شو. نو فإنه دا چې کوم د نصف العلم. قال علماؤنا، زمون علما حضرات فرمایي تتعلق بترکة المیت، متعلقیږي په ترکې د مړي پسې حقوق 4 4 حقوق مرتبه په ترتیب سره، چې سړی مړ شي د هغه د مال پسې 4 حقوق رال او با ترتیب به راځي. قال علماؤنا، ښکاره ده چې دا مصنف حنفي دی، نو معنا دا ده چې زموږ د احنافو علما داسې وایي. دا د احنافو مسایل دي، د دې سره بعضې مسایلو کې اختلاف هم شته. مثال د جد مسله به راشي، صاحبین یو څه وایي، امام صاحب بل څه وایي، خو د هر یو قول چې رالی خو د احنافو قول دی. که هغه د امام صاحب قول دی نو هم د احنافو دی، که د ابو یوسف صاحب دی نو هم دی، که د محمد صاحب دی نو هم دی، په دې هر یو باندې صادق دی چې قال علماؤنا، دا زموږ د احنافو علماو قول دی، لہذا په هر یو باندې صادق ده. نو دا پته لګي چې د احنافو عالم دی، خو دا احنافو دپاره په دنیا کې یو فخر دی. دا احنافو ته په دنیا کې یو فخر دی چې په وراثت کې دا تمام چې کوم دي نو موږ ته محتاج دي، دا تمام موږ ته محتاج دي. او په وراثت کې دقه یو کتاب دی چې ځان ته هر یو وایي که نه چې هر څه ځان ته وایي، خو راځي به دقسې راجي ته به کیني او په دې به مسله حل کوي. زموږ نه بغیر یو هم نشي شل کولی. پخوا یو ځلې چې کوم دی تللی وم پلی کې څه پروګرام، نو بل یو مولوي صاحب د
بلوچستان نه راغلی و میلمه و نابل مولانا ما سره تعارف کو دا پلان کې مولوي صاحب دی عالم دی بیا وروسته ورماله که توسه کې درس کې او درس کوم نابل ما ته داسې غلي شانته وی چې کوم دی دا مذهب نه مني کوم ته چې موږ وابیان وایو که نه وایي دا هغه شان دی ما به چل څه شی دی خو مولا خو دی عالم خو دی نو ځکه چې تاسو یې مولي صاحب دی بیا ما چې ته څه کتابونه درس کې نو نور کتابونه یو پکې سراجیم وه ادام درس کوم نو ما ورته چې دا خو ملګري خو داسې وایي چېرې تاسو مذهب چې کوم دی او تقلید د چا نه منئ نو چې تقلید نه منئ دا خو تاسو تقلید ته ناروا وایي دا کتاب چې چا لیکلی دی دې سړی خو پخپله په ناروا و دا کتاب چې چا لیکلی دا سړی پخپله په ناروا و زیات نه زیات کم از کم ناروا خو ته وایي او چې لږ شانې په تاسو کې متشددي نو تقلید ته خو تاسو شرک وایي ستا په خیال باندې خو دا سړی مشرک و او که نه لږ شانې ښه ورته ووایې نو زه مشرک نه و نو کم از کم په غلطه خو نو ته د مشرک کتاب لولی یا د داسې سړي کتاب لولی چې هغه په غلطه باندې و هغه نه کوو نو ما ورته وایي چې ته د خپلو وابیانو ته چیلنج ورکړه چې ستاسو په وابیانو کې آیا داسې چېرته کتاب شته چې د وراثت تقسیم وکړي د تاسو یې راوړی موږ یې د سره منو مالي نه شي پیدا کولی زه یې پیدا یې کوي ښه ودې کتو نو بهر کې دغه کتاب دی چې کوم دی قال علماؤنا د احناف دی چې کوم دی چې هغه په هر میدان کې خپل پتون والی شي علم پوره دی عمل پوره دی حکومت چې کوم دی انشاءالله په فقه حنفي باندې چلولی شوی دی 800 کاله چې کوم دی خبره د دې ملک قانون دا د فقه حنفي و دارنګې نور بل څوک داسې نشي ښوولی بل څوک داسې نشي ښوولی ښه نو دی وی قال د احنافو چې کوم دی فقه ده د احنافو دا علمي میراث دی تتعلق متعلق بترکت المیت فکر کوم سړي ته یو سړی چې د دنیا نه انتقال وکړو وفات شو وبګورو د دې سړي مال شته که نشته دوه لارې دي دی چې مړ شو نو څه مال یې پاتې دی او که نه که چېرې مال یې پاتې نه وي بس دغه یو سړی و لپنګ مړ شو هېڅ هم نشته نو اوس خو بیا ښه کوو کفن دفن خو به له کوو دا کفن دفن به له څوک کوي دې له به کفن دفن هغه رشتې دار ورکوي چې دا سړی جمدی و د ډوډۍ په چا لازم وه اسلام کې انسان به ذلیله نه وي ښه ستا به خپلواني تا له به ډوډۍ درکوي تا له به ته به سوالونه نه کوې ستا به انتظام کوي دا چې کوم سړی مړ شو د ده خو پیسه هم نشته د دې سړي هغه ورثه هغه رشتې دار چې په ژوند کې د ده ډوډۍ په چا لازم وه هغه رشتې دار به له اوس کفن هم ورکوي هغه رشتہ دار به له کفن ورکوي په هغې فرض دی که چېرې داسې وي چې د دې سړي رشتہ دار شتی نه یا رشتہ دار شتی خو هغه د ده نه زیات غریبانان دي هغوی سره هم څه نشته نو اوس به دویمه لار بله اختیار کړو چې یا خو یې ورثه نشته یا شتی خو هغه د دې نه زیات غریبانان دي نو دی به پرېږدو اوس به لاړ شو چې کوم د اسلامي حکومت دی مسلمانانو بینک ته به وایي چې زموږ مسلمان مړ دی او کفن له راوړئ نو اسلامی حکومت بینک د مسلمانانو دې دپاره دی چې د مسلمانانو د کفنونو انتظام به کوي د دې ځای نه واخله تر پټولو پورې چې په دې څونه خرچه راځي دا به د اسلامي حکومت د خوا نه کېږي که اوس داسې وشول چې یا خو اسلامي بینک نشته یا شتې خو پکې پیسې نشته هغه ځان له غریبانان دي نو اوس به درېیمه لار اختیار کړو دا حاضر چې څونه مسلمانان دي چې کم موجود دی ته وایي چې شا به دې مسلمان له کفن ورکوي اوس به درېیمه لار اختیار کړو دا چې څونه مسلمانان په دې موقع حاضر دي په دې کلي علاقه دوی ته وایي چې دې مسلمان کفن قبر یې وکنئ دا سړی ښخ کوي که چېرې دوی داسې کار وکړو خو بیا هم خبره پوره شوله او که داسې وي چې دا موجوده مسلمانان د دوی سره هم پیسه نشته هر یو د ځان نه ورکوټی څادرګی تاو کړی دی دویم څادر هم اوسه نشته چې دلی ورکړو نو اوس به څلورمه لار اختیار کړو چې لاړ شو سوال به وله وکړو نو بس چاته به څادر وله وغوړو لکه مسلمان مړ دی او د ده دپاره د کفن ضرورت دی کفن ضرورت صرف کفني ضروري دپاره کفني ضروري یوه کپړه ده چې داسې یو کس را پیدا شي چې موږ له یو څادر راکړي بس په دې کې به تو کړو خښ به کړو بدقونه کفن دی پوه شوئ په خبره چې سړی مړ شي او مال یې نه وي دا څلور لارې وي او که نه دا سړی مړ شو مال یې شتې اوس هغه لار خو نه شو اوس بل لارې ته راواخوتو مال یې شتې چې دا سړی مړ کېږي د ده په ملکیت کې چې څونه مال پاتې شو
کاغه نقد دی، کاغه جیداد دی، کاغه کور دی، کاغه د کور لوښي دي، کاغه د کور د سازو سامان دی، که د بدن کپړې دي، ولو چې په دې خپوی سپلی دي که نه دای مال دی ښه. دا چشمې چې د په سترګو کړي که نه دای مال دی. دا تمام د ده ترکه ده، دا هر څه به حسابې، دا تمام د ده چې کوم دی مال دی. نو چې دی مړ شو مال یې پاتې شوی دی، اوس به د دې مال پسې 4 حقوق ونښلي. هغه 4 حقوق دلته ذکر کوي. نه فرمایي تتعلقو متعلق وي بترکة المیت، په متروکه د مړي پسې چې دا مړی لاړو د هغه چې کوم متروکه مال پاتې شو، نو دې سره به قید ولګي تتعلقو بترکة المیت من حیث انه ترکا، دا قید به ورسه ولګي من حیث انه ترکا، سړی مړ شو خو په دې حیثیت چې ترکې پرېښې ده. اوس دا سړی چې کوم دی د بل نه سوالي موټر سایکل راوړی کور ته یې راوسته ویدرو او دی اټاټیک شو. دا موټر سایکل خو د نه دی من حیث انه د په کور کې ولاړ دی راوستی دی، خو ترکه خو نه ده، ترکه خو چې ستا مال وي. خیال کې راغله دا قید به ورسه ولګي چې د پرېښي خو من حیث انه ترکه، چې ترکه خو وي که نه چې تا پرېښي، دا خو د سوالي موټر سایکل راوستی دی. دارنګې د چا تا سره امانتونه دي، دا ستا مال نه دی، ابه زی امانت ته سپارو. نو یو قید به ورسه ولګي ترکة المیت من حیث انه ترکه. دویم سواء کان حقیقتا او حکما، دا ترکه عامه ده، حقیقتا ترکوي یا حکما ترکوي، حقیقتا ترکوي یا حکما ترکوي. نه اوس به دې قید سره یو بل اعتراض ده پشي. دا پلار چې مړ کېدو چا ویشتو، چې چا ویشتو زه صحیح ده په دغه وخت خو د هغه کور پټې اخو د مالو، دا خو وراثت دی. خو اوس د دې نه پس چې کوم دی میش او یا کال پس د قاتل سره جوړه وشو، د هغه نه پیسې واغستې، دې ته به څه شی وایو؟ دا خو ترکو ته ځکه نشو ویلی چې اخوا ته هغه مړ کېده دا پیسې خو نه وي، دا خو د هغه د مرګ نه کال پس چې کوم دی 10 لکه روپۍ راغلی. ترکه خو دا و چې هغه مړ کېده او پیسې پرېښې وي، هغه چې مړ کېدو دا خو نه وي، دا خو موږ 10 کاله پس جوړه وکړه او 10 کاله پس یې چې کوم دی 10 لکه روپۍ راغلی. یا یې په سعودي کې اکسیډنټ کړی و، دلته چې څه مال وه خو ترکه وه، خو هلته چې کوم دی یاره جي دا یې بیمه کړې ده او دا ښه کار یې کړی و که بد یې کړی، یاره جي دا یې پلانکیا چل کړی دی او 15 کاله پس پسې 10 لکه روپۍ راغلی. نو هغه چې مړ کېده خو نه وي، دا خو 10 کاله پس پسې دونه 15 کاله پس پیسې راغلي، ده ته به څه وایو؟ دا هم ترکه ده ښه. نو ځکه متقید ذکر کوو چې دا ترکه حقیقتا او حکما، چې مړ کېدی مال دې پرېښی دا حقیقتا ترکه ده، او یا وروستو چې کوم دی د هغه په ملکیت کې راشي دا حکما ترکه ده. هغه شانې به تقسیموو چې کوم ته مړ کېدی او مال دې پرېښی دی. نو تتعلق بترکة المیت حقوق 4 4 حقوق. دا 4 حقوق په خپله لازمي دي، دا 4 حقوق هم لازمي او واجب، او سره دا ترتیب هم واجب دی ښه، دا هم واجب دي او ترتیب هم واجب دی. 4 حقوق دا سړی چې مړ شو نو دا به ذکر کوي. اول د دې مرګ نه والا په دې خاورو کې پناه کولو پورې، دې ته تجهیز تکوین وایي. اول به د غونډ مال نه دا کوو. دویم چې دې نه به وګورو که وروسته مال پاتې نه شو جو خبره ختمه ده، او که مال یې پاتې و بیا به قرضونه خلاصوو. د چا پې قرض شته که نه؟ که قرضونو کې پیسې ختمې شو جو بیا مسله ختمه شوله، که نه قرضونه هم پې خلاص کړه، د هغې نه وروسته هم مال پاتې دی، نو بیا به 3 نمبر د وصیتونه وګورو. دا چې مړ کېده وصیت یې کړی که نه؟ وصیت چې څونه کړی شوی لږ هغه به نافظ کوو، او که نه په غونډ باندې په نیم مال باندې په ډیر باندې به ثلث پورې نافظ کوو. وصیتونه هم پوره شول، نو 4 نمبر کمال بیا پاتې شي، بیا د ورثو حق دی. دا 4 حقوق دي. نو تتعلق حقوق 4 4 حقوق دي مرتبه په ترتیب سره. الاول لومبی حق یبدأ شروع به کولی شي بتکفینه و تجهیزه. تکفین کفن ورکول دته، دا سړی مړ شو بدله کفن ورکو. و تجهیزه، تجهیز دا تعمیم بعد تخصیص دی. تجهیز دی ته وایي چې دا سړی مړ شو د دې ځای نه چې والي او په خاورو کې پټوي، په دې منځ کې چې څومره خرچه راځي. مثال غسل ورکوي، اسې څوک نه لمبوي، په پیسو یې لمبوي، دا هم تجهیز دی. چې د دې ځای نه چې اخلو او مقبرې ته وړو که نه اسې څوک نه وړي، په پیسو یې وړي، هم بیا وړي په پیسو یې وړه که نه. قبر له اسې څوک نه کني، په پیسو یې کني. کوزه یې په پیسو باندې،
خخیم په پیسو باندې دا څیزونه چې راوالي چې د مرګ نه واله ان تر دې پټولو پورې چې په دې هر اړخ باندې خرچه راځي دې ته تجهیز وایي. که چا مفته کو خو ډېره ښه د مثال زموږ رواج خو مفت دی کفن ولا خپلوان کلیوال دا کوي انزل او غسل دی ورکوي وړی دوی کوي او د هر څه خو مفت دی. خو که یو ځای داسې وي چې دا په مفته نه کیږي په پیسو باندې کیږي نو د دې مړي د پیسو نه به د دې ځای نه واله چې مړ شو تر خاورو پټولو پورې چې په هر ځای پیسې راځي غونډ مال به دې ته متوجه کوو دا به ځلې پټوو. نو دا تکفین خاص کفن ته وایي. تجهیز دا تعمیم بعد تخصیص دی. دا مقدم شو ولی نو وجه ولا دا ده. احد کې مصعب ابن عمر صاحب شهید شو نو د هغه یو څادر پاتې شو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا څادر پې واچوئ وی دا خورکوټی دی سر باندې واچو نو خپې ښکاري په خپو یې واچو نو سر ښکاري بیا په دې سر یې واچوئ او په دې خپو له واښه سرګړی واچوئ. یعنې دا صاحب وفات شو په وراثت کې څه پاتې شوي دي صرف یو څادر. نو د قرض تپوس یې نه دی کړی د وصیت تپوس یې نه دی کړی دی تپوس نه دی کړی چې وارث شته که نه او ولې د څادر نه دغه کفن ورکړی دی. نو پته ولګېده چې ړومبنی حق څه دی کفن. نقلم ثابت دی شریعت هم دقسې دی. یو سړی دی چې په هغه باندې د خلکو بلا قرضونه دي نو ته چې د هغې نه خپل قرض اصولي کې په څه طریقې چې خپل اصولي کې کولی شي خو د بدن کپړې وله نشي اخیستلی. د دې سړي چې په چا قرضونه دي د هغه د بدن پټول حق دی که نه دا مقدم دی. دا سړی دی ستا پې قرض دی نو ته ورته غلی غلی ګرځې هغلته دیړي وکړه چې څنګه 500 روپۍ واخېستې ډاري کې د لاس نه واړوله. ستا حق دی ځان له خپلې پیسې قرض دی وصولوه. دقه رنګې دې باندې ستا قرض دی هغه سره سشتې نه چا وله امداد اوړه راولېږل بوجۍ په شا کړی تی ته په شا که تختوې ستا وړه دي وړی دی ستا پې قرض دی چې په څه طریقې باندې خپل اصولي کې نو کولی شي ځکه ستا پې قرض دی خو کمیس پرتوګ ته نشي ایستلی دا حق دغه مقدم دی. څنګه چې په دې ژوند کې د کمیس پرتوګ حق و په هر څه مقدم و پس د مرګ نه دا کفن کمیس پرتوګ دی دا مقدم دی نو دا به د هر څه نه مخکې ورکوو. نو دا مقدم دی کفن تجهیز من غیر تبذیر ولا تقتیر په دې کې به بزر زیاتی نه کې ولا تقتیر کمی به ام نه کې. د سره به قید ولګې من غیر تبذیر ولا تقتیر کمن و کیفن کمن و کیفن. تبذیر زیاتی به نه کې سړي دپاره 3 کپړې وي د کفن ښځې دپاره 5 کپړې وي د کفن. نو تبذیر زیاتی به نه کې چې سړي ته 4 او 5 کپړې ورکې او ښځې ته 6 او 8 کپړې ورکې دا مقدار د کفن داسې به زیاتی هم نه کې. ولا تقتیر کمی به هم نه کې سړي 3 کپړې وي ته وله 1 او 2 ورکې ولې 1 او 2 ورکې. د ښځې 5 کپړې وي ته وله چې کم دی 2 او 3 ورکې ولې داسې ورکې داسې به نه کې. نو کمی زیاتی کم لحاظ باندې مقدار لحاظ باندې داسې به هم نه کې. همدارنګې من غیر تبذیر ولا تقتیر کیفن کیف تاسو پیژنئ که نه وصف معنا دا ده دې سړي چې په ژوند کې څنګه کپړې اچولې د 100 روپو هغه شانې کپړې به وله کفن هم ورکې. د په ژوند کې جوړه اخیستله څنګه جوړه به یې جي ته 500 روپۍ جوړه اخیستله دا ګز په څو یاره جي دا په 1.5 روپۍ ګز و. اوس به کفن ورکوو نو په کفن کې 18 ګز کپړه لګي نو داسې کپړه به اخلي چې په 1.5 روپۍ ګز دی. ژوند کې دې سړي دغه شی اچو هغه شانې به له اوس ورکې. نو په دې کې به تبذیر هم نه کې چې د په ژوند کې کپړه اچوله خان صاحب په 1.5 سل باندې جوړه کپړه اخیستله مشوم و که نه په 1.5 سل یې اخیستله. اوس چې مړ شو چې کم دی نو خان صاحب دی اوس وله په 1000 روپۍ ګز کپړه الو نه بالې وله حق د 1.5 سل به ولالې. همدارنګې کمی به هم نه کې دې سړي په ژوند کې دا جوړه اچوله چې په 100 روپۍ باندې ګز کپړه وه اوس چې مړ شو نو تا وله هغه رټه را روانه کړې ده مونږ چې کومه رټه وله ورکوو که نه دا ناروا ده ښه خو دا خلک خبر نه مني. دا ما خپل هر یو په سلکرتي پویه کړي دي داسې مه کوئ خو دوی خبره مني. زما په خپل خیال کې دی شو د 3 کسانو خبره منلې هغه یې صحیح ټوکی راوړي که نه نور صحیح ټوکی نه راوړي هغه څیز یې راغستی چې کوم دی راټه چې ورته وایي. لا پکې پخوا به دا شی هم و چې هغه نه به لږ لږ شانتې کټ کړه چې کوم دی استادان له به کړي دا کپړه شوله دا ستاسو جوړي دي که نه. یو ځل ما په څو ځله پسې لیږلي دي واله ځان ته واچوه ښه دې نه چې کوم دی جامې کېږي هغه ته په اوبو کې ووه دې ځای باندې کېده غونډ بدن ښکاري نو ځان بربنډ کړمه
او د دې پسې لا یو دریم هتک پکې دا وو چې هغه څیز بیا ګز ګز بیا کټ کو ګز ګز بیا کټ کو هغه به مولیان نه ورکو ملکه داسې شی دی که نه نو بس داسې عجیبه غوندې خلک چې کم دی نو ما څو ځل دی چې دا نه ویو چې دا ښه جوړه والا استاد د کپړې علي ورشه چې کم دی خبره ښه اعلی جوړه والا بالفرض دغه شی 15 جوړې پې اخلي نو په هغې څه کې یوه پې والا خو د سړیتوب چې هغه استاد خو واچوي که نه بل مسلمان مسکین فقیر له ورکا خو صحیح څیز والا چې هغه واچي دغه څیز چې کم دی کم چې رټه ده مړي دپاره اوم ناروا دی جمدو دپاره اوم ناروا دی ځکه چې هغه ته یو ځل وینځي غوړ بدن پکې ښکاري لہذا داسې کپړه چې هغه په ژوند کې اچوله د مرګ نه پس د هغې نه کمزوري کپړه وله اخلي ناروا ده حقه شانې کپړه به وله اخلي چې په ژوند کې اچوله نو اوس تاسو پخپله وایي دا موجوده چې موږ څونه د مړ له کفنونه ورکوو رټوله اخلي نو دا تقدیر دی کیفن کم خو له پوره کو ځکه مولا لی راوړي مولا خو له کفن پوره هغه 15 کپړې یا 3 کپړې جوړو خو کمې دی په څه کې په وصف کې چې کم دی وصف یې خراب دی نو دا تقدیر به ام نه کې ښه نو من غیر تبذیر زیاتې به ام نه کې ولا تقدیر کمې به ام نه کې نه چې کم دی کمن او نه کیفن خو دا کفنې سني مسله ښه کله ضرورت وي چې کم دی اوس نوره کپړه شتې نه اوس مې ته مسله ذکر کوله یو سړی مړ شو او د هغې نور څه شتې نه یو څادر یې پیدا شو نو ته به دا نه وایې چې دا تقدیر دی چې نور شتې نه نو څه شی وله ورکو دغه یو څادر دا کفن کفایي دی ټیک ده دا یو څادر یې کفن کفایي دی ټیک ده خو چې وسې کېږي مال شتې بیا به تبذیر او تقدیر نه کې دا یو حق دفن او کفن دویم ثم تقضى ديونه بیا به پوره کولی شي د هغه قرضونه من جمیع د ټول مال نه من جمیع ما بقیه تمام هغه چې د پریښی دی من ماله څونه مال چې پریښی دی د هغه ټول مال نه به د قرضونه پوره کوو بیا فقه کې مسله چې کوم دی کنز او هدایو شروقایو کې مسله ذکر وي چې د دویونو کې څه فرق وي نو شوافي حضرات فرق نه کوي احناف فرق ذکر کوي او تقسیموي دویون په 3 قسمه تقسیموي یو هغه دین دی چې په دې سړي باندې لازم شوی و د صحت نه د ټیک ټاکو او هغه وخت نه په د قرضونه او د ته پته و چې د پلان کې په دومره دي د پلان کې په دومره دي د پلان کې دا د صحت دویم هغه قرض دی چې په د لازم شوی دی خو د بیمارو د بیماری په وجه چې که دغه وخت کې په قرض لازم شوی دی خو داسې قرض چې د هغې وجه معلومه ده دا سړی بیمارو چې کوم دی میډیکل سټور نه دوای نه راوړي هغه وایي زما نه دونه دوایانې وړي دي نو خو بیمار راوړي دي که نه نو سبب معلوم دی او دریم قرض هغه دی چې د مرض په وخت کې په قرض راغلی دی خو سبب معلوم نه دی دا مریض وایي د پلانکي را باندې پیسې دي لکه د څه شي پیسې دي جوبې نو وجه نه ده معلومه نو احناف پکې فرق کوي هغه قرض چې کوم د صحتو هغه قرض چې په مرض کې راغلی دی وجه معلومه ده دا دواړه مقدم دي او دا دریم چې مرض کې راغلی دی وجه معلومه نه ده که پیسې ورته پاتې شوي خلاصوي ته وایې چې را باندې قرض دی جو ټیک ده خو که پیسې ورته پاتې نه شوي بیا د حق رستو دی نو لہذا د قرضونه به شروع شي چې د څونه قرضونه دي د غونډ مال نه به دا پوره کوو که دونه پیسې او مال و جایداد او کور و چې په دې قرضونو کې ختم شو یو خبره ختمه شوله او که نه قرضونه ترې نه خلاص شول بیا مال پاتې شوی دی بیا به دریم حق ته وړو انو ثم تقضى ديونه بیا به پوره کولی شي د هغه قرضونه من جمیع ما بقیه تمام هغه چې باقي من ماله خو مراد دلته د دین نه هغه دی چې له مطالب من العباد چې بندګانو کې څوک مطالب وي د مخلوق د انسانانو قرض یو د الله قرض دی منځونه چې کوم دی نه دي کړي روجې نه دي نیولي زکاتونه نه دي ورکړي دا په د الله قرض دی نو دا د الله قرض دی ځکه بندګان دا نشي غوښتلی دا بابا مړ کېږي او طالب پسې راغی تا دونه منځونه نه دي کړي شابه مال چې کنده اوس هغه پیډیا راکوه داسې دې غوښتی شي نه این دلته مطالبه د عباد د خوا نه نه دغه رنګې دا بابا مړ کېدو چې کنده او په هغې باندې زکاتونه پاتې وو دا بل پسې مسکین راغلی دی شابه تا باندې دونه زکات پاتې د ماله پیسې راوباسه دونه مطالبه کوی شي نه نو په دې کوم چې د الله حقوق دي د دې لپاره مطالبه د بندګانو نه نه دا په دین کې حساب نه دا په وصیت کې حساب وي نو بیا به وصیت ته ووړو دا چې مړ کېدو نو د وصیت کړی دی چې کوم دی چېرې دونه را باندې روجي دي دونه را باندې منځونه دي دا را باندې حج پاتې دی دا را باندې پلانکې سیز دی
دونه پیسې مدرسې ته ورکوي، دا دې جومات ته ورکوي، دا وصیتونه دي. نو بیا ثم تنفذو بیا به نافظ کولی شي وصایاهو د وصیتونه من ثلث ما بقیه د دریم هغه چې کوم باقي دی بعد الدین د دین نه پس. د دین نه پس چې کوم د قرضونه مخلاص کړي دي د هغې نه پس چې کوم مال پاتې شوی دی وبه ګورو د ده چې کوم دی دا منځونه دا روجې دغه زکاتونه دا راجمع کړو. یا چې کوم دا سړی مړ کېدو د دا ویلي چې په جومات او مدرسه کې دونه مال ورکوي، د څونه مال منلی دی؟ که د دا مال د درېمې حصې نه کم منلی خو ټیک ده، که درېمه حصه وي جو هم ټیک ده، د درېمې حصې نه زیات جوړېږي اخوا بیا نه نافظ کوو، صرف درېمې حصې پورې به ستا خبره نافظ وي، دې نه اخوا نه. که بالفرض د دې سړي ورثه وایي زموږ دا بابا مړ کېدو نیم په نیمه مال یې چې کوم دی وصیت کړی دی او ورثه وایي چې موږ یې خبره منو، بیا هم ټیک ده، بیا هم ټیک ده. دا موږ خو چې د درېمې حصې نه اخوا نه منو د ورثو دپاره نه منو، او چې ورثه ورسره مني زنګ پکې څه دي بیا هم ټیک ده. نو د وصیت به بیا صرف درېمې حصې پورې چلیږي او دا دوه حصې به بیا ورثو ته ځي. نو ثم یقسم څلورم حقدار بیا به تقسیمولی شي الباقي دا باقي مال بین ورثته د ورثو په منځ کې، دا باقي مال به د ورثو منځ کې تقسیموو بالکتاب هغه حصې چې قرآن ښوولي دي، قرآن کمې حصې ښوولي دي نو هغه اصولو ته به ګوري وسنه کوم چې حدیث ښوولي دي، قرآن حصې خو قرآن کې ذکر دي، کوم چې سنت ښوولي دي لکه حدیث د مغیره صاحب کې راغلی دي نیکه دپاره څه حصه ده، نیکه خو چې کوم دی دا خو قرآن کې نشته، خو مغیره صاحب فرمایي چې نیکه ته نبي کریم علیه السلام شپږمه حصه ورکړې ده. نو د نیکه حصه دا ثابت ده په حدیث باندې، نو چې پلار نه وي نیکه ته به حصه میلاویږي سودسو حدیث باندې ثابت دي. دارنګې و اجماع الامه هغه حصې چې په اجماع د امت باندې ثابتې وي. مثال په طور یو سړی دی دا هغه زوی مړ شوی دی، نوسې شتې، نو اوس دا بابا مړ شو نو څه به کوو؟ دا نوسې قایم مقام د زوی دی، دا نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته. یو سړی چې کوم د لوري لوري مړه شوې ده خو د لور شته، دا د لور قایم مقام د لور په ځای باندې ده، دا چې کوم دی دا د زوی لور دا په شان د لور ده، د لور هغه ذوی الارحامو کې وي، د زوی لور دا قایم مقام د خپل لور په شان ته وي. دا اجماعي مسایل دي. بیا دا مخکې مسله به راځي چې زوی شته نوسي ته حصه نه میلاویږي، خو چې زوی مړ دی نو دا نوسۍ قایم مقام د زوی شو، څنګه چې د زوی حصه و هغه شانې به د نوسي وي. همدارنګې د لور حصه ده، لور نشته خو د زوی لور شته، د زوی دا لور قایم مقام د لور ده، څنګه چې د لور حصې وي هغه شانې به د دې نوسۍ وي. دا اجماعي مسایل دي. نه څلورم حقدار چې بیا تقسیم د ورثو وي په هغه حصو باندې چې قرآن حدیث اجماع ښوولي وي. صلی الله علیه